بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زمونږ کومه موضوع ده نو هغه دا ده چې هغه زنانه چې د کومو زنانو حمل وشي او هغه یا ضایع کیږي یا هغه زنانه چې حمل یې وشي او د هغې ماشومان مړه کیږي نو د دې وجه څه وي. دا یاد ساتئ، دې ته په پښتو کې سره مخه وئ. دې دپاره که تاسو څومره د رحم کې یا بچهدانۍ کې هغه څوک ورته یاره ټک ولګوئ، څوک ورته څه وي څوک ورته څه وي، دا ماشوم چې کوم وي دا د زنانو د سپغز یو بیماري ده. په دې یو خبره ځان پوه کړئ، د زنانو په سپغز کې څه چلي، هر کله چې کوم دکه ښځه خاوند خپلو کې ملاویږي نو د دې زنانه رحم دننه سوځي. چې کله رحم جلن محسوسوي، پین نه درد نه جلن، دا یاد ساتئ. نو چې کومو زنانو ته دا تکلیف وي نو هغې کې دا کار وي چې د دې اګز د بچو اګې چې کوم وي دا کمزوري جوړیږي او دې سره سره دې په دې رحم کې انفیکشن ډېر زیات وي. نو د دې رحم کې چې کوم دا ماشوم گروت کوي نو دې زیات نه د ځینو زنانو چې کله دا تکلیف انتهایی زیات شي د هغې دا پریګننسي چې کومه ده دا د 2.5 میاشتو پورې وي یا د 4 میاشتو پورې وي یا دا بیا گروت نه کوي نو 4 میاشتې پس بیا دی دکه زنانه بیا ابورشن کوي، دا ماشوم ضایع کوي یا ورته وي د زړه رفتار چې کوم دی دا نه دی راغلی نو دا په دې کې وي. ځینې ماشومان داسې وي چې د هغې د دې زنانو پر رحم کې صرف او صرف دغه سره مخې جلن وي، انفیکشن نه وي. نو د دغې زنانو ماشومان 9 میاشتې په 9مه میاشت یا په 8 میاشتو نه بعد یا په 9 میاشتې برابر کې د دې ماشومان پیدا شي، ښه ښکلې صحت به وي، سم پهلوانان به وي، خو دا به مړه کېږي. نو دې ته په پښتو کې خلک ویره دی دا ماشوم د نظره شوی دی. دا د نظره شوي نه، دا د سپغز دغه بیماري ده. نو دې کې دا کار وي چې دې کې ماشومان رنګ چینج کوي، کلر بدلی، دا د دې نښه او دې کې دا کاری چې دې کې 7 ورځو کې دننه ماشوم مري یا په هغه ساعت مړ کېږي او یا 7 ورځو کې دننه مري. نو دا ښه د دې وجه څه وي؟ د دې وجه دا وي چې د دې نه دا یاد ساتئ چې دا اوس موږ ته کیسونه ډېر زیات شوي دي او خلکو ما ته ډېر زیات وي. دا خبرې پرې زه ځکه کوم. مخکې به داسې چلو چې کم کزن کې به ودونه کېده، تروری ماما کې به چې کم ودونه کېده او هغوی به دویم کولو، لکه د هغوی مور پلار او د هغوی نه مخکې مور او پلار د دې رشتې به په خپلو کې وي او دا به دریم کې واده وکړو نو هغې کې به دا مسلې ډېرې زیاتې راځي. خو اوس موږ ته داسې کیسونه راغله چې د هغوی بالکل ضلع او صوبه چینج وي او په هغې کې هم دا مسلې دا دي. نو د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې نن سبا کم کسان چټپټي او تلي هیزونه ډېر زیات خوري یا ګرمې دوایانې پین کیلر، ډیکلوفینک سوډیم، ډیکلوفینک پوټاشیم، د دردونو دپاره دا ګولۍ واچوي، تبه راغلې دا ګولۍ واچوي او دا ګرمې دوایانې ډېرې زیاتې استعمالوي. نو د هغې د وجې هم په رحم کې دا بیماري جوړیږي. او دویمه خبره زما د مور او پلار ته دا گزارش دی چې کومو خپلو ماشومانو لکه هلکانو له او که جینکو له ودونه کوي نو د الله دپاره په دې کې لږ شان سوچ کوي. دا ګوره ساینټیفیک اوس تحقیق دی. نو په دې کې تاسو لږ شان خیال وکړئ چې تاسو کوم ماشومان هلکانو له یا جینکو له ودونه کوئ نو چې ستاسو دا دویم دریم کول کې واده مه کوئ. دې کې یو ماشومان ابنورمل پیدا کیږي لکه هغه ذهني معذوره وي یا وجود لحاظ سره معذوري، د دې هم دا وجه ده. نو دغه کې یو احتیاط وکړئ. بل دې کې چې تاسو څومره هم ګرم سیزونه استعمالوي یا انجکشن یا خلک درته دا وچېره دې ته موږ په رحم کې ټک وکړو دا ماشوم بیا بچي، دا دروغ وي. دا یاد ساتئ. ښه دوی به تاسو ته بیا اخره کې به خلک دا وچېر دا خو د الله کار دی نو چې د الله کار تاسو ولې علاج کولو یا ټک موله ولې کولو. نو دغې څیزونو پسې مزې خپل چې کومو زنانو ته دا تکلیفونه دي موږ سره رابطه وکړئ انشاءالله تعالی. طبي لحاظ سره به موږ تاسو مکمل ویو او هر څیز به ورته بالکل رښتیا وایو. زما د وټسپ نمبر چې کوم دی هغه دی 0333 91 38 479. دا د یوفون نمبر دی، په دې باندې وټسپ باندې. بل د زونګ نمبر دی 0311 93 55 042. په دې کې تاسو په هر یو باندې وټسپ هم کولی شئ. موږ به انشاءالله تعالی جواب درکوو چې چا کم کوېسچن وي، ټیسټونه هم رالیږلی شئ او کوېسچن هم کولی شئ. ټولو ته جواب په خپله ورکوم انشاءالله تعالی. السلام علیکم.